پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانہ دا یو صحابي دی بوډا دی د هغې بچي پیغمبر علیه السلام ته شکایت راوړی ای د الله رسوله زه ټوله ورځ مزدوري کوم زه په ډېر تکلیف باندې ګټم لیکن زما پلار یې ډېر بې دریغه صرفوي نو ته زما پلار ته وایې چې زما په مال کې یو څه احتیاط کړي بچي د پلار متعلق دا شکایت راوړی بچی ځوان دی پلار بوډا دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ورسه پلار راله راوبوله پلار له چې کله حال رالی په لاره کې را روان دی په لاره کې خبر سو چې زما دا شکایت پیغمبر ته پیش شوی دی د عربو په مزاج کې شاعري وه نو د ځان سره د دې خیالاتو په دنیا کې د تصوراتو په دنیا کې یو څو اشعار وایي یو څه اشعار د ځان سره جوړوي هغه اشعار صرف په تصوراتو کې راګرځي په لاره کې را روان دي چې کله د پیغمبر دربار ته را رسیږي الله تعالی د عرش څخه جبرائیل راوسته ورته پیغمبر ته وایي چې دې سړي ته وایي چې د تصوراتو په خیال کې د کوم اشعار ویل یو غزل هغه اشعار په خوله راته ادا کړه نه دی هغه اشعار غوږو اورېدلي دي نه دی هغه اشعار په ژبه ادا کړي دي صرف په تصوراتو کې دي جوړول هغه اشعار یو ځل په زبان راته ادا کړه د هغې څه وروسته بیا خبره درته کوم چې کله هغه صحابي کښېناستی هغه بوډا کښېناستی نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې ما ته خو جبرائیل امین وایي چې دی به هغه اشعار چې په تصورات کې جوړ کړي دي هغه اشعار به درته وایي دی ورته وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک محمد رسول الله زه پر دې شاهدي ادا کوم چې تو د الله رسول تا او ستا رب دواړه برحق یاست او رښتوني یاست په خدای قسم زما د ژبې ادا سوي نه دي زما په غوږو په خپل اورېدلي نه دي زما صرف د یو هوا په شکل په تصوراتو کې څه خبرې راغلې او ستا رب ټولې اورېدلي دي او ستا رب ورته ته وایي چې دی راته ووایه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته اشعار به راته وایه هغه بوډا بره د سترګو څه اوښکې راغلې مروي بچي غدوتك مولودا وعلتك يافعا داسې ډېره اوږده قصیده وایي ای بچی چې د کمې ورځې څه ته پیدا سوې زما د ټولو ارمانو توجه ته سوې زما ستا سره توقعات بسته سو زما ستا سره ارمانونه سو او زما د زندګۍ د ټولې توجه مرکز ته سوې ما ستا دپاره خوارۍ کښلې ما ستا دپاره راجمع کولې او ما ستا دپاره د زندګۍ توشې برابرولې بچی ستاسو د ګرمۍ د حفاظت په خاطر ما خپل اډونه وسوځل او ستاسو د یخنۍ د حفاظت په خاطر باندې ما خپل ځان د تباهۍ سره مخامخ کړ او زما زندگی ټوله ستا په امید باندې تېره سوه او زما د زندګۍ د امیدو ټوله لوی محور بچیت ته وي په هر قسم چې تا باندې بیماری راغلی وای زما په خپل کوشش تاسو بیماری لري کوله او بچی که مرګ وای ما خپل زندگی و تا ته درکوله او ځان مې مرګ ته پیښاوی او زه د یوې د غوایي غوندې وچلېدم او بچی ټوله ځواني مې ستا په ضروریاتو کې ختم کله او اډونه مې وسولول او زندگی مې در دې حد راورسوله نن چې ستا ګل پر غوټۍ باندې سو او زما شګوفه پر رژېدو باندې سوه نن چې بچی پر تا باندې بهار رالی پر ما باندې خزان رالی نن چې ستا شکل د قیام سو زما شکل د رکوع سلو نن چې ته په ځواني کې رالی او زه په بوډاوالي کې رالم زما خو دا تمه وه چې بچی ما په ماشوموالي کې ته په درګوته نیولی وې ډېر به مې ګرځولې نن زما دا عقیده اراده وه چې زما بچی به ما درګوته نسي ما به دغسې په ناز ګرځي لکه ما چې دی په کوم شکل وګرځوی لیکن بچیا چې کله دې حال ته راورسېدو زه چې نن تا ته خبره کوم نو ستا ما ته انداز بدل سي ته ما ته په غصه باندې ګایېږې ته ما ته په زور باندې ګایېږې او ته زما سره لږ زور کوې نو بچی په خدای قسم زما زړه ویني سي نو زه وایم چې دا خو زما بچی دی ما په دومره نازو باندې رالوی کړی لیکن چې کله ستا انداز ووینم 10 کاله برته پر شا ولاړ سوم نه ته غلط سوی دا ستا بچی نه دی د بچی د پلاره سره دا رقم ګزاره نه وي اخر هم دا په حقیقت کې ستا بادار دی ته نوکر یې ځکه بادار او مالک د خپل نوکر سره چې هر څنګه گزاره کوي هغه به کوي نو ځکه زما بچی زما سره غسی گزاره اخر ته بچی دا تمه خو نه لرم چې زستا پلار یم دا تمه مې ده چې زستا نوکر یم زستا خادم یم زستا غلام یم لیکن د خدای په خاطر د یو ښه غلام او د یو ښه خادم سلوک خو را سره وکړه او د نورو څه د سلوک تمه نه در سره لرم
دی د خپل اشعار وایي چې مخې راپورته کوي پیغمبر علیه السلام ته یې وکتل د هغې دا سترګو څه اوښکې پر دې ګریوان راتویېږي چې کله دا اشعار ختم کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه بچی تر دې ګریوان ونیوی ورته یې کم نصیبه فاذهب انت ومالک لابیک زما د درباره څه وځه تو ستا مال ټول ستا د پلار یاست نه ته د پلار په حق کې څه لرې نن بچی وایي او پلار دې وما ته بیش راکړي زه ورته وایم کم نصیبه ته خو لږ شریعت و دین وګورم او تا مسلمانان ته د پلاره څه حق لرې ته ټوله د پلار یې ستا ګټه ټوله د پلار ده ستا دنیا ټوله د پلار ده ستا آمدني ټوله د پلار ده ستا زندگی ټوله د پلار ده ته د پلار یو مزدور یې ته د پلار یو خادم یې ستا د پلار په مال کې د یو بیشته حق نشته